رب مال داسې راحت نشي راکولی کوم راحت چې مال اسلم راکولی شي اسلم راشه په بستره د مرګ پروت یم خو ما سره سمله دا الفاظ ویل په دې حالت کې د دنیا نه لاړه علما کرام فرمایي د دنیا نه کافر لاړه الله دې موږ وساتي علامه ابن قیم رحمت الله علیه په الجواب الکافي کې یو واقعه لیکلې ده وایي یو سړی په بل سړي باندې عاشق شو او په چا چې عاشق شو د هغه اسلم نامه وه اخري واقع کوم اسلم نامه باندې یو کس باندې مین شو تر دې چې هغه اسلم به د ده نه ډېر نفرت کو د ده دا تمنا و الله دا اسلم ځان ته څنګه رانږدې کړم دا هلک ځان ته څنګه رانږدې کړم دا مرد ځان ته څنګه رانږدې کړم الله د ده نه څنګه جنسي استحصال حاصل کړم الله د نه څنګه لذت حاصل کړم الله د سره څنګه ګناه وکړم دا تمنا و دن او رات په زړه کې ګرځېده تر دې پورې چې هغه پسې بیمار شو داسې بیمار شو چې د برګ په بستره باندې سملاستو او په بستره باندې اشعار ووې چې په مخ ته ځمکه ماته د رب نه ما سوا راحت ملاویږي رب مال داسې راحت نشي راکولی کوم راحت چې مال اسلم راکولی شي اسلم راشه په بستره د مرګ پروت یم خو ما سره سمله دا الفاظ ویل په دې حالت کې د دنیا نه لاړه علما کرام فرمایي د دنیا نه کافر لاړه الله دې موږ وساتي نو خبره دې پورې کوم نن چې کوم او تاسو مونږ تاسو ګورو د اجراګانو دا لواتت د اډې ګورو قسم دې دا د اجراګانو مجرخاني نه دي دا د لواتت او د ګناه اډې دي دا د لواتت اډې دي او بل یو خبره کوم په کوم قوم کې چې دا نبی رسول الله والسلام مبارک او جړل صحابو ته پوسو کړه د الله رسول ولې خلاف عادت جاړي نبی رسول الله مبارک ولې بن جاړم چې ته زما په قوم کې قوم لوط ولا عمل شروع نشي د ما پیغمبر جړلی دي په تاسو باندې او په موږ باندې چې نن هغه کسان چې هغه بې وسه دي چې په دا باندې دغه نه لري هغه په خپلو لاسو باندې خواهشات پوره کوي او په خلوت کې سارې ټوپې اچولې ده تسبیح لاس کې نیولې دي واده کړی انسان دی حاجي صاحب ښکاره کېږي مولوي صاحب ښکاره کېږي لیکن د شپې یې بدامني کړې ده یا یې لواتت کړی دی یا یې خپل شهوت په لاسو پوره کړی دی او بار روتې حاجي صاحب کېږي الله دې معافي کړي د دې د بدعملۍ دپاره تاسو ته اخري یو وظیفه م ښیم کوم سړی چې د لواتت په عمل کې بند دي علما کرام فرمایي کوم سړی چې د لواتت په دا بیمارۍ باندې اورېدلي د دې لپاره علما کرام یو وظیفه ښیي هغه وظیفه حسبنا الله ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصير هلک دې ولیده او ستا پې دا بیماري راله تا ته چې دا کومه بیماري لګېدله ډایرکټ په دا کلمه شروع کې حسبنا الله ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصير الله ته راته کافي شو الله ته زما مددګار شه دا وظیفه ده دا به 450 بار کې چې کله دی مرض باندې وړی دی او زړه د دې مرض ته وشو دا وظیفه به 450 بار شروع کې 21 دن به دا وظیفه وکړي د دې عمل نه به الله نجات درکړي یوه دویمه بعضې خلک دا چې په لاسو باندې استمنا بالید ورته وایي عربۍ کې په لاسو باندې د ځان نه مني ایستل په لاسو شهوت پوره کول عظیمه ګناه ده په دې به تاسو ته یو جمعه بحث کوم انشاءالله د هغې دپاره هم زه یو وظیفه ښیم هغه وظیفه دا ده چې یو پیره به لومبۍ کلمه ووایي کله د دې عمل تړو شو یو پیره به دا کلمه ووایي اوله کلمه لا اله الا الله محمد ټول ووایي لا اله الا الله محمد رسول الله یو پیره به دا کلمه ووایي او 21 پیرې به درود ابراهیمي ووایي کوم چې په دې دا کې درود دي په دې دان کې کوم درود نه په مانځه کې دا به 21 پیرې وي چې یو پیره اوله کلمه 21 پیرې درود شریف درود ابراهیمي ان شاء الله چې دا وي او 21 دن د عمل به او الله به د دې ګندګۍ نه نجات درکړي ټول څوک سره سبحان الله واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.